الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف يصح نفيه عنه یو معترض دے هغه دا اعتراض کوي استاد پرونی او دا بل پرونی بیان نه یو خبره مخې ته راښکاره شوله تا دا خبره وکړله چې د کلام اطلاق خطبه و معنو باندې کې یو کلام نفسي قدیم د باری تعالی او بل دغه نظم چې دا مؤلف دی د حروف او د اصواتونه او مرکب دی او مخلوق دی او حادث دی دویمې دا معنا شوه استاد بیان نا داسی معلومیږي چې په دغه اوله معنا کې کلام الله حقیقت دی او په دې دویمه معنا کې کلام الله مجاز دی نو یو ځای کې چې داسې خبره راشي حقیقي معنا اغتوالی حقیقي معنا اغتوالی او مجازي معنا داتې نفي کې نو هغه صحیح وي نو لہذا دلتم کدا مجازی معنا مونږ نفي کو نو باید چې دام دې هم صحیح شي او دا چې دی ویلې شي چې دغه نظم چې دا کم منزل من الله دی او معجز دی او مفصل تفصیلی شوی دی د سورو آیاتونو وغیره او ته دا کلام الله نه دی دا مجازی معنا ختم کتر فقهی معنا وایي نو دا خبره به ټیک وي وای نه اجماع خو د دې په خلاف راغلی دا اجماع خو په دې راغلی دا چې دغه کلام الله دی دې ته هم کلام الله ویل دې معترض دا خبره کوي چې الکان دا کم کې چې چیلنج راغلی دی متحدى به چیلنج نو غبا کلام الله کم کلام الله وی حقیقی معنا باندې چې معنا نفسي قدیم ده دغه با متحدى وی چیلنج به په دقه باندې ورکړی وی او دا کم چې نازل شوی دی قران شریف او مطلوع مقروء دی او مسموع بالاذان دی دا به متحدى نه ځکه چې دا خو دې باندې اطلاق مجازي دی حقیقي خو معنا قدیم نفسي ده نو د معنا قدیم نفسي سره د مقابلې کولو څه معنا ده هغې څه به څوک څه معارضه وکړی شي د الله تعالی د صفت قدیمه سره بل دا ده چې اجماع په دې باندې ده چې دا متحدى به چې دی نو هغه خدا قرآن شریف دی دا کوم چې موږ استادو مخې ته پروت دی په یادم یاد کړی دی په جبو باندې وایو دا کوم منزل من الله دی دا دی لهذا استاد دا پرونی او بل پرونی تقریر دا مخدوش دی نن دی وکو بل ور دی بیا ونه کې دا مو وایي چې د کلام اطلاق په دغه دوو معنو باندې کې یو دی یو حقیقت شو دی دویم کې مجاز قطعا دا خبرې وی نور بیا ونکي دا په مناظره کې یو 15 منټه نمبر کې کدی راځي چې دا قبل مناظر 15 منټه راشي اب به خپل خبره کوي ها هاذا فین قیل کچته ویلې شي کچته کلام د الله تعالی حقیقتي په معنا قدیم کې او مجازي په نظم مؤلف کې به خو سیدا نفي عنه نفي د چا مولا صاحبہ د کلام الله عنه د چا نه مولا صاحبہ دغه نظم مؤلف المقروء المسموعنا بأي قال بعد تصویر دا صورت دا دے چې داسې به ویلې شي چې نه دی نظم چې منزل دی او معجز دی او مفصل دی سور او آیاتونو ته نه دی دغه کلام الله تعالی دا نه دی حالان کی اجماع علی خلافی په خلاف د دی باندې دا اجماع خدا وای چې دغه کلام الله دی دغه نظم مؤلف او مقروء مسموع کلام الله دی
اجماع خدا وای وايضا السمدارنګي دا معجز چې دی المتحدى به هو کلام الله تعالی هغه صرف کلام د الله تعالی شی حقیقتا دا مقابله او چیلنج چې پورته شوی دی نو هغه با کلام نفسي قدیم شي مع القطع سره د یقینا چې بان ذالک بشک دا متصور کیږي دا تحدى په نظم مؤلف مفصل الى الصور کې ولی هغه بل څه نه کېږي اسلامانا اسمانا نشته دی د پاره د معارضې د صفت قدیمه د پاره د معارضې د صفت قدیمه دا هغې ته خو معارضه نه کېږي که معارضه کېږي هم د دې قرآن شریف سره به کېږي دا ستا مخې ته پروت دی مقرو دی مسموع دی محفوظ فی الصدور دی جواب ولا ورکړه دې سوال جواب ورکړه شابه دې مناظر لره مناظر تا صحیح الفاظ باندې شي جواب کې تاسو به پیشي صحیح جواب متدا دې چې مناظر سے ته په دې ټیم کې په دې خبره کې تیر وتلی دا ویلي شر دا کلام الله تعالی دا یو حقیقت دې په کلام نفسي قدیم کې او مجاز دې په کلام لفظي مسموع مقروء کې دا څنګه د عجیب دا حقیقت او مجاز نه چلی څنګه دا وای دا چې دا مشترک دی کلام الله مشترک دی په ما بین دغه معنا کې او په ما بین د دې معنا کې حقیقت او مجاز دا پدې کې نشته دی سیب علیه رحمت نفیم تی صحیح نشوله چې تی نفی کې ځکه چې یو شی په کوم دوه چیزونو کې مشترک یو تی څنګه نفی کې څوک هم تی نفی کولی او اعجاز او تحدى په کلام الله کې نه دا شو داراله دا یو تی لري کولی نشي کتوی چې د بعضی مشایخو په عبارت کې ورته مجاز نوم راغلی دی په هغې دې وی پی کوم که هغې معنا سره په هغې به دې پی کوم نو قلنا موږ وایي په جواب کې چې تحقیق و تحقیق دا دی چې ان کلام الله تعالی کلام د الله تعالی چې د اسم مشترکن دا اسم مشترک دی په مابین کلام نفسی قدیم او معنا د اضافت چې کلام اضافت الله تعالی ته کی کونو صفتا له تعالی دا صفت د الله تعالی له اندا مشترک دی په مابین کلام نفسی قدیم صفت د باری تعالی کی وبین اللفظ الحادث یو طرف ته دا کلام نفسی قدیم صفت د الله شو او بل طرف ته بین اللفظی په مابین دی لفظی دا مسموع او دا مقروء دا محفوظ چې کوم حادث ته مؤلف دی صور ته او دارنګي چاته مناسب آیاتونو ته او د دې اضافت چې الله پاک دغه معنا اضافت الله ته چې کیږي انه مخلوق الله تعالی چې دا مخلوق الله دا غړم به کلام چې په دا غړم به معنا کې والی کلام الله ګوره په دې ته نسبت دار چې صفت الله او په دې دویمه کې چې دا مونږ والو زما مقروء مسموع محفوظ مرکب له اصوات له حروف د دې ته چې من کلام الله وای دا ته په دې معنا وای چې دا د انسانانو تالیف نه دی دا د انسانانو تالیف نه دی د مخلوق تالیف دا نه دی دا د الله پاک جل جلاله مخلوق دی دا دویم چې موږ یاد دې دویمه معنا چې ها دې دویمه کې مخلوق دې صرف حنابلہ او ته مخلوق نه وای او څه معنا ده دا مخلوق د مخلوق نه دی تالیف د مخلوق نه دی نو په دا لومبۍ معنا کې چې ته قرآن شریف ته کلام الله وې نو د دې اضافت او نسبت چې الله پاک ته وکړو دا په کومه معنا دا صفت د الله دی او په دې دویم کې چې د استامخې ته پروت دی ته کلام الله وې معنا دا تالیف د الله دی دا مخلوق د الله دی دا د مخلوقاتو د تالیف د قبیلې نه دی دا کوم انسان تالیف کړی نه دی کوم انسان تصنیف کړی نه دی
ګوره چې هغې ته د کلام الله ووایې دا په یاد یې زده کړه بېل لنګې معنا یې راووته چې دې ته کلام الله وې نو بېل لنګې معنا ته چا نه تپوس وکړي چې د کلام الله څه معنا ده نو هغه له دا جواب پکار دی چې کلام الله څه معنا ده ته د خپل سوال تشریح وکړه چې کوم کلام الله چې هغه کلام نفسي قدیم ته کلام الله اطلاق وشي هغه یادې نو د کلام الله معنا دا ده چې دا صفت الله او کته چې د کلام الله څه معنا ده د مقروء او مسموع او محفوظ په صدور د دې په حق نه باندې یادې دا چې کلام الله نو دا ما چې دا من تالیف الله دی من مخلوق الله دی لا من تالیف المخلوقات لا من تصنیف المخلوقات نو تحقیق دار اول د تجزد د عبارت څنګه من اول دی توکل زش ما توکل ګوره قلنا من گواہی التحقیق تحقیق دار چې ان کلام الله تعالی کلام د الله تعالی چې اسم مشترک دا اسم مشترک دی بین کلام النفسی القدیم وبين اللفظي الحادث المؤلف من الصور والآيات بقدراته دي دوانو په مابین کې دا مشترک لفظي دی وس واپس لاشه چې آغا لومبی ته کلام الله وی دویم ته کلام الله وی نو دې دوانو کلام الله کې فرق دی ومعنى الاضافت او معنا دی اضافت چې کلام الله وته وی په دې لومبی معنا کې کونه صفتا له تعالی کلام الله معنا دالا چې دای صفت دی ها او معنا د اضافت وس د دویمه چې د دویمه کې ته کلام الله وینو معنا د اضافت یعنی چې ته کلام الله په دې دویمه کې هغه معنا دا چې انه مخلوق الله تعالی ليس من تالیفات المخلوقین دا د تالیفات د مخلوقین نه دی نو صحیح نشول نه په اصلا بالکل نته د دې نه پکوي شي او نته د هغې نه پکوي شي دا مشترک دی د کلام الله اطلاق په دوانو دی نتی آغا معنا نفی کویشی او نتی دا معنا نفی کویشی ولا یکون نلا فلا یصح النفی سینشول النفی اصلا بالکل نچکل النفی سینشول اصلا بالکل نلنبی اعتراض برباد شو لنبی اعتراض برباد شو مناظر تھے لنبی اعتراض ایسا شو برباد شو دبو ساڑی پسر راوخت سپوگمئی برباد لاړې ځوانۍ دا خو برباد شو ولا يكون الاعجاز او نه کېږي اعجاز او تحدا مگر په کلام د الله تعالی کې چې په کلام د الله تعالی کې تحدا د غراله سیب علیه رحمت او کلام الله اطلاق پرې اول او دویمه معنا دوانو باندې رااله نو د دویمه معنا نه تحدا او اعجاز نفي کولم صحیح نشو دا هم صحیح بس کلام الله اطلاق په دوانو دی کلام یې قدیم اخو د معجزه اما مخلوق صفات نه دی مخلوق ته ګوره او د الله صفات په ځان کې پیدا کوو ته ګوره دا کې دې شی ولا صحیح نشي کېدل او په دې دویمه معنا کې هم تحدا او دین هم مخلوقات دي عاجز دي او په تحدا او په چیلنج باندې روسته به مستقد بلانګه ها کله مبحث روان دي روسته تقریبا یو به خبره تحدا او چیلنج لا څنګه وما وقع في عبارة المشايخ من أنه مجاز دغی مجازنا آغا مجاز نه مراد چتا نور الانوار او حسامی کی ویره ده چلکه یو ټکی مستعمل شي په معنا حقيقي کې نو دیتا حقيق په معنا موضوعي کې کوم ټکی د پاره چې وضع شوی ده معنا موضوع نو دیتا حقیقت وي او غیر موضوع له کې چې استعمال شي دیتا مجاز وي نو د مجاز دلته دغه معنا بنالي دغه معنا نه ده و ما هغه چې واقع شوی دي په عبارت د بعضی مشایخ کې هغه دا خبره ده چې انه مجاز نو فلیس معناه معنا د دې انه مجاز دا نه دا چې دا غیر دا قران شریف او دا کلام الله غني غیر موجود ده په اړه د نظم مؤلف بلکې معنا دا ده چې ان الكلام في التحقيق وبالذات دا کلام په حقیقت کې شراوالي او اولا او بالذات راوالي اسم للمعنى القائم بالنفس تام اصل دقه اولا او بالذات
او مسما کول دغه لفظ به په کلام باندې او وضع د دې الفاظ مبارکه او د قران کې چې راغلي لذالک دغه معنا دا په اعتبار د دلالت سره د په معنا باندې دا الفاظ نظم مبارک چې دی دا دلالت کوي په هغه معنا باندې کومه معنا باندې کومه معنا قائم بذات الله تعالی قدیم باندې چې کوم درکه هغه ها مسما کول د لفظ به په کلام الله باندې او وضع الذي رضا انما هو باعتبار دلالته على المعنى فلا نزاع نشت جګړه لهم د مشایخ لپاره په وضع او په تسمیه کې ندید لپاره نوم دغه کلام الله کې خصوص کې کوم نقص دارانه دي ګوره دې معنا څه د چې لکه موږ دې الفاظ ته کلام الله وای مجازن په دې معنا سره وایو چې دا قران شریف در حقیقت کی معنا قائم بذات الله ده معنا قدیمه قائم بذات الله ده خدا الفاظ مبارکه په اغي دلالت کوي په اغي څه کوي دلالت کوي منګو تاسو اغا نشو ځان سره یو ځای کولې منګو تاسو اغا نشو اوریدلې منګو تاسو اغا نشو محفوظ کولې منګو تاسو اغا نشو مقروء کولې نو موږ لره داسې نظم دی چې په اغي باندې څه کوي مولا صاحبه دلالت کوي داسې مجاز دی داسې مجاز نه دی چې هغه حقیقت او مجاز چې کوم مجاز په مقابله د حقیقت کې نه راغلی دی هغه مجاز دلته مراد نه دی چې نفي صحیح شي دا خو یو جواب وشو دویم جواب چې دی شرط مواقف کړي شرط مواقف خپل مواقف کړي غدا دی چې وذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومقبل في مقابلة العين دا كلام الله معنى قديم دا معنى قديم دا كلام الله اطلاق په معنا قدیم نسبانی کی کنه نو معنا دا لفظ نه دی دا معنا په مقابله د لفظ کې نه دا چې ته لفظ نه دی ته ته لفظ نه دی قرآن شریف واړوي قرآن شریف واړوي یا جبالو اوبی معه والطير نشي ده کنه یا جبالو باندې دا زمو ولې راغله شبه مضاف لا منادا شبه مضاف منصوب څنګه منادا مضاف منصوبي شبه مضاف هم منصوبي والمضافه تنصب چې کافیه څنګه واره غزاړه چې ابو نصر په کتاب بشراګان راويستي چې اوله څنګه واره نو دا فانه تر یو نه ټکه چې ذالک چې والمضافه تنصب نو بیل ده ګوره کافی تلاش کافیه رتویم ويبنى علامه يرفع به ان كان مفردا معرفه دا کافیه مثال ته وینځو په پیشي ويبنى او منادا با مبني ګرځولې کیږي علامه فاغه حرف او فاغه حرکت باندې يرفع به چې کله دا معرب په مرفوع ګرځي کاغه حرکت ده ضمه ده مثلا او کاغه حرف ده الف یا واو ده الف ده په تزنیه کې واو ده په جمع کې وکړه ان کان ک چرتوا دا منادا مفردن معرفتا مفردا معرفوا نو من چرالو یا جبالو دا ولی لکا دا ولی پا دی بانی لام پیخلو دے ویدا منادا مفرد معرفدا نو دا با مبنی وی پا ما یرفعو چا غزم دا منادا مفرد معرفدا نا غطالب ما توویلی وی څنګه دا مفرد د جبالو خو جمع د جبل دا خو مفرد نه ده جبالو خو جمع ده
جبل د ان کان مفردن معرفتن دا مفرد شوله دا خو مفرد نه شو مونږ وایو نا مفرد دا وینا دا جمع دا مونږ وی راځه چې لاړ شو کوم مولا د فخ دې مناظره به وکړو هغه به سالش وینا دا فرچا ته پته را چې دا جمع ده مونږ وی دا مفرد دا چې مولی شبل را سلاړې مثال چې در کوم هغه ویل یو طالب دا مفرد ده وی نه چې دا جبال جمع جبل نه ده وی مفرد کله په دې معنا سره راځي چې دا تسنیه او جمع بني کله په دې معنا سره راځي چې مضاف او د شګو مضاف بني مضاف او د شګو دلته مفردن معنا دا ده کافیه کې چې راځي دا به مضاف او شګي مضاف نه وي پیښو نو مفرد شوله کنه شوله دلته دغه معنا کلام الله معنا قدیم ده نو دا معنا هغه معنا نه یادي چې په مقابله د لفظ کې چې ته وایې چې بس لفظ کې اوس کاټ کا دغه نه متحدد یو دغه نه کلام الله دی نه یالکه دغه نه یادي معنا په مقابله د عین کې د سداسي عین نه دی چې قائم به په خپل وي دا قائم بذات خود نه دا قائم بذات الله تعالی نو چې کوم شی په خپل باندې قائم نه دی نو هغه معنا چې په خپل باندې قائم وي بل چا پوری نه هغه ته عین وي او چې په بل چا پوری قائم نه وي ته معنا نو چې دا مونږ وی کلام الله معنا قائم به معنا نه مراد مونږ دغه معنا الو خو وسمي ويسترګي رڼا شولي پیږي ته څنګه لفظ منتفي کې چې رکب دا لفظ دا کلام الله نه دی کلام الله څه تر کې معنا تر کې یو دا خو لفظ دی وایي ته معنا په مقابله د لفظ کې نه دا ته لفظ نه پکې معنا په مقابله د عین کې دا وذهب بعض المحققين الى دي خبرتا اذا معنا في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنا قديم له صدا نه په مقابله د لفظ کې تر دې پورې چې مراد شي په دې باندې مدلول د لفظ او مفهوم د لفظ بلکې دا په مقابله د عین کې د مراد په دې سره ما هغه چې قائم به ذاته نه وي په خپل ذات پورې قائم نه وي معنا دا لکه باقی صفات څنګه الله تعالی دي هغه قائم په خپل ذات دي په ذات د باری تعالی پورې د قرنګ دا معنا قائم د په ذات د باری تعالی دا کلام قائم دی په ذات د چا پورې د باری تعالی نو چې دی قیام په ذات د باری تعالی پورې نیولې ده نو معنا شولا عین نشو دا معنا ده د څه نه غني چې د بل معنا تی والی ومرادهم او مراد دي مشایخ او چې کلام الله دا معنا قدیمه دا د چند قرآن نوم دی د پاره د لفظ او د معنا شامل دی دا قرآن له ما د دي دوانو د پاره او دا قدیم دی لا جسه دسي عقیده جوړه نکي لکه څنګه چې حنابلو جوړه کړی دا اخري دی نظم تم قدیم ویلې دا نظم مؤلف نه دی دې ته هم دغه ویلې قدیم ویلې دا خو بالکل بدهی الاستهانه ده مولوی صاحب دا خو د تاج خپل شي نه و دا د تاج چاري دي دا خو و شي یو قاری صاحب لګي چې تلاوت شروع کړي دا د تلاوت دا اصل کلمه کې نو دې کې قدیم والد کم نه راځي لا دا سندا کما زعمت الحنابلة لك چې زعم باطل ګمان باطل کړي حنابلة زعم د مليان مصنفین په دې کتابي چې چا یو ګمان کړي خطا ګمان کړي نو ځوان متبین وي زعم متوي چې ګمان کړي حنابلة د قدم د قدیم والی د نظم مؤلفنا المرتب چې مرتب الاجزاء ده لازمنګ والا استاد والا مرتب الاجزاء ده کنه کنه فانه بدیهی الاستحاله د وجد یقینا چې ممکن نه تلفظ په سین باندې د بسم الله نه مگر پس تلفظ نه په باب ته په باب باندې چې تلفظ دې ختم کړي نه نو هغه پورې ته په سین باندې تلفظ کوله نشي په باب تلفظ ختم شي نو به bale په سین شروع شي پته ولګېدل چې سین ستا په تلفظ کې نو ورسته سین ستا په تلفظ کې راځي چې ستا یو شی مخ کې نو سین او ورسته به ستا په تلفظ کې راځي نو دې دا قدیم وي چې ورسته راځي دا قدیم وي بل المعنى بلکې معنا دا ان اللفظ القائم اغلب چې کوم قائم بالنفس دی ليس دا نه مرتبه الاجزاء في نفسه لك د دې مثال لا توایا مشبه به رتو خیا مشبه به رتو خیا
هغه یو نات کې مشبه او مشبه به ویل څونه خونی کیستره چې په کویږي کله قائم لك قائم شو په نفذ د چاپ کې د حافظ پوری دا من غیر ترتب الاجزاء یعنی که تاسو کې مترتب الاجزاء نه دی خو چې تاسو کوم نه تاسو کومه ها نه دا تاسو ویل دا تحرك به لسانك مثلا نه ویل एकदम دا اولی صفات رسم به دا اولی نه وي این مرتب نه ده څنګه بس کم دې ته متوجي کیږي نو هغه دې پکې راځي دقت بل المعنى وشولم او تقدم د بعض له په بعض باندې او دا ترتب چې دا کوم مرید او حاصل کې په تلفظ او په قرات مصطف ذهن کې خدا غیر مرتب پروت دی نو ته دا هر طرف ویل شي ولا غسرت وی به ابتدا بلی وی فالاول قل اعوذ برب الناس وی به قل اعوذ برب الفلق وی به قل هو الله احد وی دا چې پر روان ویل شي کني شي دا چې څنګه ته ول ترتیب به تور کې د وجد عدم مساعده الینا چې علی وسره موافقت نه دی قوله او دا معنا د قوله چې مقرو قدیم دی قرات حادث دی دا صاحب جبه کم مقرو راځي دغه مقرو دا قدیم دی او دا چې کم قرات کې نه دا قرات کې یعنی دا صاحب جبه چې کم کلام را له دا کلام خدال دی فاغا معنا قدیم نفسي باندې هغه هو قدیم دا چې دا وسوین دا استاد وسوینا دا حادث او ارچ قائم بذات الله تعالی دین ترتب نشته فيه باغی کی حتا تذی پوری ان من سمع سوق اوری کلام د الله تعالی دا با اوری غیر مرتب الاجزاء به اوری د وجد عدم احتیاج الى الاله علیتا دا خلاصه د کلام د مشایخ ولا او دا ډیره جیده ده لمن د پاره دا چې تعقل چې هغه تعقل کوي چې د لفظن قائما بالنفس دا چې د پس قائم بالنفس د دې په معنا او په مقصد دی پویږي نو دا سره په دې جواب خو پویږي او غیر مؤلف دی د حروف منطوقونه چې دا ما او تا په نطق کو یا د مخیلونه چې ما او تا په خیال کې راځي هغه مخیل چې مشروط ته وجود د بعض داغه په عدم د بعض باندې الکه که هغه ما او تا په خیال کې کم ټکی راغلي دي نو یو ټکی چې هغه منګه موجوده نو یو حرف به ختمو بل به شروع کو بل به ختمو بل به شروع کو د سین نشي کېدل ولې ما او تا په خیال کې بسم الله دا نو ادب سین وایو چې با ختم شي دا کنه لارکا ولا من او دانی دا اشکال نا چې کوم مرتب دي عدالت چې دال دی پاغي باندې ونحن لعنت عقل المفاقل کې ناراضي کلام د حافظ نه مگر کېدل دغه صور چې کوم حروف مخزونه خزانه کې شوی دي مرتسمه او دا پاخه کې شوی دي اتسام شوی دي په خیال د کې به هيڅ په دې شان باندې چې کله التفات کې له دغه صور د حروف ته كانت کلاما مؤلفا کلام مؤلف ته جوړ شو په خوري باندې لګي هغه د ناراضي او دی وای الفاظ متخيلون ای یاد نقوش مترتبه کله د په مضغوط کې کوم نقوش مرتبه لکه سره په ذات لګي لري الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب دا شوی یوقنون اولئک علی هدى من ربهم ان دفعنا واری په دې مضغوط اولئک لکه نقوش د زګور مورات لګي مکه دغه تی وی کده مضغون نه وي تاسو څنګه وایي دغه څه چې کده مضغون نه وي فانه معنی په کې نه راوي وإذا تلفظ كان كلاما تلفظ إلا كلام مسموع شكرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار